من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. صدقت يا رب العالمين. دینا نهی یا دلائل د توحید د باری تعالی دی. اللہ رب العزت فرمائی په آیات مبارکه کی ومن آیاته او د نخو د قدرت د الله رب العزت نا یا د نخو د توحید یا د دلائل د توحید د الله رب العزت نا اندا خبره ده خلقکم چې پیدا کړی تاسو من تراب د خاور دستاسو. الله رب العزت آدم علیه السلام چې د خاورې نه پیدا کړو د ټولې ځمکې نه د دې د مخ نه خاوره راغونډه کړله. نو چونکې خاوره مختلفه وي د دې وجې انسانان هم مختلف. ثم اذا انتم بیا تاسو بشر انسانان تنتشرون ډېر خواره شئ. بیا تاسو انسانان ډېر خواره شئ. الله رب العزت فرمایي چې ما پیدا کړی بیا تاسو ډېر زیاته خواره شئ. او بیا د ده دا خوراک چې کوم دی هغه هم د ځمکې نه دی. دې سیب وخوري، دې چې دی نو کیله وخوري، دې چې دی ټماټر وخوري، پیاز وخوري، دی بېنډۍ وخوري، دی چې څه خوري نو هغه د دې ځمکې نه دی. الله رب العزت فرمایي چې دغه خوراک وکړي نو د دې نه چې کومه څه جوړېږي وینه ترې جوړه شي، د هغې نه بیا بل څه پروګرام جوړ شي هغه چې هغه رحم ته ور ورسي نو د هغې نه بیا دغه ماشوم پیدا کېږي. نو دغه مثل هغه مین څیز دی چې بیا د ځمکې ومن آیاته او د نښو د قدرت د الله رب العزت نه همدا خبره ده خلقه چې پیدا کړی دی لکم ستاسو دپاره من انفسکم دا من نوعکم د نوع د ستاسو نه چې څنګه تاسو انسانان یې الله رب العزت دغسې ستاسو په شان ستاسو همجنسه ستاسو په شان چې دی ستاسو د ژوند ملګري ستاسو دپاره ښځه الله رب العزت پیدا کړې ده. څه بل څه نه ده. الله رب العزت فرمایي چې داسې نه ده. مطلب دا دی داسې نه ده چې ته انسان یې خو داسې وایي چې بهی ته به د میخې سره واده کړې. ته انسان یې ته به د سپی سره واده کړې. نه، الله رب العزت فرمایي من انفسکم ازواجا ستاسو د ځانونو نه ستا دپاره جوړه پیدا کړې ده. نو دا هم د خدای یو لوی نعمت، د خدای لوی احسان. الله وایي ومن آیاتې او د نښو د قدرت د الله رب العزت نه دا خبره ده خلقه چې پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره من انفسکم من نوعکم د نوع ستاسو نه ازواجا بیبیانې لتسکنو الیها ای دپاره د دې چې آرام حاصل کړي د دې سره د دې بیبي سره آرام حاصل کړي. نو سکون الی المرأه چې د ښځې سره آرام حاصل کړي. الله رب العزت فرمایي د دې دپاره مې ستاسو دا بیبیانې چې دې ستاسو دپاره پیدا کړي. آدم علیه السلام به یوازې په جنت کې ګرځېده نو خفه به و. الله رب العزت ورله د ژوند ملګري پیدا کړي. بیا ستا دپاره هم الله رب العزت فرمایي د دې وجې صرف ستا دا حق نه دی چې ته د ښځې نه آرام حاصل کړي او ته هغې سره راحت طلب کړي، هغې سره راحت حاصل کړي، بلکې سکون الی المرأه دا مسله ده چې د ښځې هم دا ضرورت دی چې هغه د خپل خاوند سره آرام حاصل کړي. بیا دې کې دلته نازک مسایل دي، هغه مضبوط دی خو نازک دي. مثال په طور د انسان د سړي د بدن نه ماده خارجه شي، د زنانه د بدن نه د په نزدېکت وخت کې ماده نه ده خارجه شوي نو ته د هغه یعنې خپل کوروالی وغیره دا ختمولی نه شي. په هر څیز کې چې د زنانه آرام هم لازمي دي نو
نو د دې وجې که یو کس د نیکۍ کار له ولې نه ځي 4 میاشتو له ولې نه ځي کال له ولې نه ځي علم له ولې نه ځي تجارت دپاره ولې نه ځي کاروبار له ولې نه ځي خو چې 4 میاشتو باندې شي وروړي نو د ښځې نه به تپوس لازمي که ښځه ورته وایي چې مه ځه نو بیا په کار داسې دي چې لاړ نه شي لکه د آئین څه خواهشات شته صرف د سړي نه دي بیا الله رب العزت فرمایي یو دا وجه ده چې سکون الی المرء د ښځې استحقاق د ښځې دا حق دی څنګه چې د سړي حق دی لکه شندایي دپاره هم حق دی چې هغه هم آرام حاصل کړي او دویم نمبر بیا چې دی لیمیلو الیها چې دا ځکه الله رب العزت وایي چې تاسو آرام حاصل کړئ د دې سره چې تاسو میلان پیدا شي د ښځو ته چې د ښځو ته میلان پیدا شي الله رب العزت فرمایي د څه دپاره د دې دپاره چې فیحافظوا ابصارکم نو ستاسو د نظرونو حفاظت وشي چې خپلو ښځو ته میلان وشي نو د بل چا به بیا دا به نه ګوره چې د معمولین ښځه څنګه ده د ډنګري څنګه ده د بلانکې به څنګه یا دې ته بیا نه ګورئ فیحافظوا ابصارکم ستاسو د نظرونو حفاظت وشي ورنه چې د چا د کور تعلق سم نه وي کور کې اختلافات وي نو هغه بوډا توالي پورې ورسي خو بیا هم د دې کیسو نه چې دې خلاص نه وي یحافظوا ابصارکم او تایید کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نو جوانانو د عربو ته خطاب کوي ورته من استطاع منکم الباتا فلیتزوج فانه اغض للبصر واستاسو نه چې څوک طاقت لري قوت لري نو د قوت نه مراد دا چې واده کولی شي نو که واده خپله کولی شي او که تر کومې پورې مور او پلار سره شریک وي مور او پلار یې ورله کولی شي په دې داسې بیا لږ سر ښکته کړي نو خبره داسې ده که دې خپله کولی شي چې تر کومې پورې هغه سره شریک دي نو حق یې په هغه دی بیا که هغه ورله کوي نو که تاسو کولی شئ واده ستاسو نه د چا دا حق وي ظاهرا باطنا جوړ وي ظاهرا هم کیسه سمه وي او باطنا دته د خپل پروګرام پاتې هغه هم دی جوړ وي نو فلیتزوج بیا د صبر نه کوي دی چې دی ډایرکټ نکاح وکړي بیا د بګیا خو عاطفانه کوي دی چې دی نه کوي چې زه به په یو په ودرېږم او په پنجه به ودرېږم او په دوه به ودرېږم په درې به ودرېږم فلیتزوج فانه اغض للبصر او داسې خبرې چې دی به پخپو درېږي بیا یې مولا نه کوي بیا مو 35 کال لا پاتې بیا به بالغېږي بیا ښه کار روزګار کوي ښه نوکر وي ښه هر څه وي موږ له خو راضي هر کس نو بیا هم چې دی هغه د واده ماده نه کوي ورته دا ماشوم چې 35 کاله شي نو بالغ وشي نو چې د چا وسي نو داسې مه کوي فانه اغض للبصر ځکه چې دا ډېر صفا کوونکي دي څه لره نظر لره او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې مال د دوه سيزونو حفاظت راکړه ضمانت د دې راکړه یو چې د دواړو پتنانو ترمنځ دی او بل چې د دواړو جامو ترمنځ دی یعنی جبه او شرمګا زبه ول ضمانت ورکم د جنت او هر چې شرمګا د دې حفاظت نکي مگر دا چې د په واده سره یو علاج دی او بیا د دین پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا دغه وس نشي کولی نو بیا د نوجوانان چې دی بیا د رجوع له زور ورکړي خو هغه ډېر وروستو دی ای وروستو فرمایي اول چې دی دی ځکه چې دکه شان که یو کس د دې علاجونو نه محروم وي نو بیا بېرته علم وکړي 4 میاشتو کې ولګوه هر څه کې ولګوه د دې ځای بیا نه نیسي د ده نظر په حفاظت نه کېږي دی بل څه بس ومن آیاته او د نهو دا لو ته وایي چې دا ما ته مخامخ ګرځي دی ډېر نیک دی ډېر پارسا دی نو خو دې ته نه خبرېږي ته به وایي چې بستره کې پروت دی په سړي باندې رڼا د نورانیت پرې راولېږي نورانیت پرې را روان دی د باران هغه په هغه باندې بل نورانیت را روان دی ومن آیاته او د نهو د الله رب العزت نه دا خبره ده
خلق چې پیدا کړی لکم ستاسو دپاره من انفسکم ستاسو د نوع او د جنس نه ازواجا بیبیان لتسکروا الیها دپاره دې چې آرام حاصل کړي د دې سره وجعل او ګرځولي دي بینکم په منځ ستاسو کې مودة محبت ورحمة او رحمت چې ستاسو په منځ کې څه ګرځولي دا د الله یو رحمت دی یو د الله رب العزت عظیم رحم دی چې ستاسو په منځ کې محبت او رحمت والا رشته ګرځولي نو یو محبت چې دی هغه یعنی د انسان په منځ کې د دې د زوجینو په منځ کې مودت والا رشته ګرځولې ده د دواړو د یو بل سره محبت وي مینه وي د یو بل سره تعلق وي دا د وجې د نکاح که نکاح نه وي نو د زنا خو د خلکو سره د دوه ورځو تعلق وي په درې مرسکټ وي ختم الله نور ساتي او بل چې دی رحمت د انسانانو دا د دې داسې وشي د نکاح په ذریعې سره چې دې د یو بل درد غم چې دی دا خپل وګڼي او د نکاح نه مخکې داسې نه وي یو د یو ځای وي بل د بل ځای وي د یو بل پردي وي خپل نه وي په دې سره خاندانونه د نکاح دا حکمت وي چې یوازې دي نه غون خاندانونه پې دوه رایوځای شي او د یو بل درد کې شریکېږي د یو بل په غم کې شریکېږي د یو بل په خوشحالۍ کې شریکېږي دا د نکاح حکمت او دام د هغه نکاح حکمت دی کومه چې په طریقه محمدي صلی الله علیه وسلم را روانه ده کومه چې په سمه طریقه د مشرانو را روانه ده هغه نه چې د غلا نکاح وي هغه نه چې عیسایان هم نکاحګانې کوي خو بیا هم د پلار پته نه لري بیا هم نه لیکي کومه چې طریقه را په سمه طریقه باندې به راځي کور ته به په دیوال نه راوړي په دروازه به رادننه کړي بیا مور او پلار هم پکار دي چې هغې د خپلې خوښې رشته بچي له صرف خپلې خوښې ته ونه ګوري ځان له خو واده نه کوي چې ځان له کله دویم کوي بیا کور کیسه سمه که بیا به یې پته لګي د ګوساړې هغه خبره وي نو چې بچي نه کوي د هغه نه د هغه د خوښې تپوس وکړو لور ورکوي نو چې څنګه د بچي حق دی دقه شان د لور حق دا قرآن او حدیث دی مونږ دا خلک وایي دا نه وي دا اوس دا چل دی د پښتو معاشره په دې کې ده چې ستر پرده پې وکړه پښتو معاشره په دې کې ده چې کوئی ایجوکیشن دی ملکه دې کې پښتو پسې کې ځای کم دی دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ټیک ده حق حاصل دی او کس خو بعضې وخت داسې نو ډېرې خبرې داسې راشي وروسته بیا پایدارې نه وي د بچي خوښه نه وي مور او پلار ورله رشته وکړي اکثر هغه پایده دار هغه نقصان یا چې یو که د نکاح نه مطلب دا چې دوی په محبت سره زندګي تېروي او په بچو یې ښه اثرات وي نو دغې ته نکاح ویلی شو که د نکاح نه دا مطلب وي چې دوی صرف دا یو ځای شو ټوله هغه بیا مجبوري شي چې بچي پیدا شي وغیره ټول عمره بیا حالات سم نه وي اخره پورې یو بل سره یې ښه داسې نه دي پکار چې حالات یې سم وي چې د هغې زړه غواړي شریعت هم پې بیا پابندي نه لګولي چې ته پې ګناهګارېږي په دې کار کې بیا کشران هم پکار دي چې د مشرانو عزت وکړي چې کوم ځای کې نظر لګي د کشر هلته نه لګي کشر خو جذباتو کې راشي حکم وي مور او پلار دی په دوه خپلو درته وکړي بل څه مو کې نه ستا هغه ځای به دماغ کار نه کوي چاته چې دواړو نو اعتدال کار پکار دی یو دې خپله بدماشي نه کوي بل دې نه کوي الله دې توفیق او بیا استاد محترم رحمه الله به فرمایل مودتن د مودت نه محبت الله رب العزت ولا په ځوانۍ کې محبت واچي په خپل منځ کې د ښځې او خاوند په ځوانۍ کې محبت شي نو د دې ولې ځینې وخت ښځه داسې چې هغه به د سره سر نه لاندې کړي د سره خبره نه مني خو د خاوند سره بیا د یو محبت رشته شي نو بیا یې ډېر خیال ساتي او ځینې وخت سړی هغه چې دی به یې ده وایي زه سړی یم نو ته سړی یې به د سړیتوب کارونه کوي هغه چې دی خیال نه ساتي د زنانو هر ټیم یې کوتک راغشتي خو خدای پاک پکې د محبت رشته پیدا کړي نو د هغې د وجې بیا د یو بل ډېر زیات خیال ساتي ورحمتا او رحمت نو د یو بل سره همدردي پیدا شي په مشروالي عمر کې کله چې په ځوانۍ کې د یو بل دومره درد خیال نه ساتي چې کله مشر شي داسې عمر یې زیات شي چې بیا معمولي هغه خاوند ته تکلیف میلاوېږي نو بچو ته وایي چې بچی هم خو پلار دی ده له ولې تکلیف ورکوي ده خو دا کړي نو هغه درد هغه همدردۍ والا رشتې په بوډاوالي کې په زړه کې پیدا شي
ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نشانی دی لقوم د هغه قوم د پاره یتفکرون چې دی سوچ فکر کوي نو سوچ فکر به سم ساتي نو سره پاره بیا څه شي دا نشانه دي مولا روم رحمه الله فرمایي فکر آباشد کہ بک شاید رہے راہ آن کے بک شاید شاہے وی فکر هغه دی چې تا ته لارو خیدی ته فکر وی دی ته فکر نه وي چې دا په بله بله سر کی او بیا وی لار هغه ده چې تا بادشاهۍ ته ورسوي دا لار نه ده چې تا بل خوا ورسوي ومن آیاته او د دلایلو د نوح د توحید د الله نه خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونو لرا والارض او ځمکې لرا واختلاف السنتکم او اختلاف د لهجات د استاسو د جبو استاسو د لغات استاسو والوانکم او د رنگونو استاسو ګورا یو لهجه یا لغات ورته و یو د لغاتو اختلاف شو یا د لهجو اختلاف شو نو کله ناکله به یو کس تا سره په یو قوم وي یو پښتو به وي ته به وایې چې خیر نو هغه به وایي چې شی یو قوم به وي ته به وایې چې هلکه ته څنګه یې کوم خوا لاړې هغه به وایي چې هلکه کوم خوا لاړې وې مختلفې خبرې به وي ته به چې دی یو شان کې ژبه به یوه وي جواب یووي ته به ورته چې دی میخه وي هغه به ورته ګاو میخه وي ته به ورته چې دی میخه وي هغه به ورته میشه وي نو مختلف یو قوم کې او کله ناکله به د سره دغه زبان بدل شي الله رب العزت فرمایي یو به پښتون وي بل به پنجابي یو به بلوچي وي یو به چې دی فارسیبان وي یو به عربي وي په دې کې څوک څه رشته وروړي چې زه پښتون یم نو بس زه مرتبې ته رسېدلی زه پنجابي یم زه رسېدلی زه چې دی نو پلانکي قوم والی زه نه الله رب العزت فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم اوس دا پیژنګلو د سره بار د اختلاف والسنتکم والوانکم نو دا که د یو کس مثال په طور عبدالله نومو رنګ هم چې یو شانو او قوم هم یو نو د ټولې دنیا یو قوم کا او نومونه هم د ټولو عبدالله شو او رنګ هم یو شان شو نو چې به ته پکې اواز ورکې تا ته به څه پته لګي چې زما والا علامه صاحب کم دی نو دا خبره داسې ده چې الله رب العزت فرمایي واختلاف والسنتکم والوانکم دا اختلاف د جبو د السنو چې بل ځای کې براشي شعوبا وقبایل لتعارفوا د پاره دي چې تاسو پیژنئ چې بای دا امریکایي دی دا چې د فرانس والا دی دا پلانکی والا دی که دا چېرته نه وي نو بیا به کیسه بدله وه بیا دا رنګونو م اختلاف بیا لکه د رنګ نه پته لګي دا د پلانکي علاقې واختلاف والسنه بیا په خپله ژبه باندې شرم نه وي پکار استاد محترم رحمه الله به فرمایل وایي کله هغه به درس کې پښتو وي پکې اشعار به پښتو کې وي وایي ما ته دې ځای کې چا ووایي ما ته چا ووایي چې ته خو پکې پښتو وې دا خلک یې لږ مخصوصي مطلب دا شاته ورته چې دغه والا چوک پتنګ چوک ورته شاته ګلشن اقبال کې دا خلک مخصوصي دا وایي ما ورته چې دا هغه بې غیرتو نه نه چې په خپله ژبه شرمېږي والوانکم ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیت نشانی دی للعالمین د چا لپاره د عالمانو لپاره د پوهې لپاره هغه پدې پوهېږي چې په اختلاف د السنو کې او په اختلاف د لهجاتو کې څه دي په اختلاف د الوانو کې د رنګونو کې څه دي په دې باندې عالمان او پوه خلک پوهېږي د فن ماهرین پرې پوهېږي ومن آیاته او د نغو د قدرت د الله رب العزت نه څه شي دی منامکم خوب ستاسو دی باللیل د شپې والنهار او د ورځې وابتغاؤکم او لټون ستاسو من فضله د فضل د الله رب العزت نه د الله رب العزت یو انعام او احسان دی الله وایي چې زه درله خوب راولم خوب راتلل تاسو ته د شپې او د ورځې نو پکار دا د نور آیاتونو نه نچوړ روځي او دې دی کې دا مخکې وروستو بګې کېږي هغې نه دا نچوړ روځي چې ښه خوب چې دی هغه د شپې پکار دی سړی د شپې خوب وکړي او نور دره د څه ګناه منا وغیره پکې نشته خو ډېر آرام چې انسان ته ملاویږي نو د شپې په خوب باندې ملاویږي وابتغاؤکم او لټول ستاسو من فضله د فضل د الله نه نو د ورځې تجارت کوه پیسې ګټه حلاله مزدوري کوه څه بندیز پې نشته بلکې احادیثو الهي فضایل لري ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیت نشانی دی لقوم یسمعون
نخې دي د هغه قوم دپاره چې دوی اورېدل کوي ومن آیاته او د نښو د الله رب العزت نه یریکم البرق چې ښایي تاسو ته بجلي خوفا د وجې د ویرې هلکه کله ناکله پړق وشي په اسمان کې نو سړی ویریږي تندر راپرېنوځي او وطمعا او د وجې د تمې کله ناکله انسان تمه هم ورسره پیدا شي چې باران به وشي سوکړه ده او دا د هغه ده الله وایي وینزل من السماء او نازلوي د اسمان نه الله رب العزت ماء څه لره اوبو لره فیحیي نو بس راژوندی کوي به په دې سره الارض ځمکه بعد موتها پس دا شړېدو د دې نه دا ځمکه چې د الله رب العزت بل ځای فرمایي چې هر څیز له مې ژوند ورکړی د اوبو نه نو قدرتي کاري چې باران وشي دا هر څه چې دی دا داسې مزېدار ډېر ښکلي که بوټي وي ته پرې ډېر اوبه وکړي خو چې باران وشي د هغې بیا بېله مزه الله رب العزت فرمایي پس د شړېدو نه ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات نشانې دي لقوم نښې دي د هغه قوم دپاره یعقلون چې دوی د عقل نه کار اخلي دا عقلمند وي بل الله فرمایي ومن آیاته او د نښو د الله رب العزت نه انداره تقوم السماء چې ودرولي دي اسمان د نښو د الله نه چې ولاړ دی اسمان والارض او ځمکه دا ځمکه او اسمان ولاړ دي دا د چا د نښونه دي د الله رب العزت د نښونه دي بامره په حکم د الله سره ثم اذا دعاکم بیا به راوبلي تاسو لره دعوة یو آواز بیا به آواز درکړي تاسو لره یو آواز یا راوبلي تاسو لره په رابللو سره من الارض د ځمکې نه تاسو خو به په ځمکې یې که نه نو د ځمکې نه به مروبلي د قیامت په ورځ باندې اذا انتم نو اچانک یې به تاسو تخرجون راوتونکي تاسو به د ځمکې نه بیا راوځئ الله رب العزت دې د ایمان حالت دې اونس ومن آیاتی یو د نښو د الله رب العزت نه اندا خبره ده خلقکم چې پیدا کړي تاسو لره من تراب د خاورې د ستاسو نه ثم اذا انتم بیا تاسو بشر انسانان تنتشرون ډېر خواره شوې ومن آیاته او د نښو د الله رب العزت نه او د نښو د قدرت او د دلایلو د قدرت د دلایلو د توحید د الله نه اندا خبره ده خلقه چې پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره من انفسکم من نوعکم د نوع او د قسم د ستاسو نه ازواجا بیبیانې لتسکنو الیها دپاره دي چې تاسو آرام حاصل کړئ دې سره وجعل بینکم وګرځولي دي په زړه ستاسو کې وګرځولي دي په تاسو کې مودتا په جانبینو کې په دواړو کې مودت محبت ورحمتا او رحمت ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نښې دي د قوم دپاره د هغه قوم یتفکرون چې فکر کوي ومن آیاته او د نښو د الله رب العزت نه او د نښو د دلایلو د قدرت د الله نه خلق السماوات پیدا کړي اسمانون لرا والارض او ځمکې لرا واختلاف پیدا کول د اسمانونو دي والارض او د ځمکې دي واختلاف السنتکم او اختلاف د ژبو ستاسو دي او د لهجاتو ستاسو دي والوانکم او د رنګونو ستاسو دي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نښې دي للعالمین دپاره ده پویو ومن آیاتی او د نښو د قدرت د الله نه منامکم خوب راوستل دي تاسو ته باللیل په شپه کې والنهار او په ورځ کې وابتغاؤکم او لټون ستاسو دي لټول ستاسو دي من فضله د فضل د الله نه ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نښې دي لقوم دپاره د هغه قوم یسمعون چې دوی اورېدل کوي ومن آیاته او د نښو د الله رب العزت نه او د نښو د قدرت د الله نه یریکم البرق چې ښایي تاسو ته برېښنا چې ښایي تاسو ته بجلي خوفا د یرې د وجې د یرې وطمعا او د وجې د تمې نو کله تمه شي کله یره شي وینزل ونازلوي من السماء د اسمان نه ماء اوبه ویحیي به الارض نو بس راژوندېږي په دې سره ځمکه بعد موتها پس د شړېدو د دې نه پس د شړېدو د دې ځمکې نه ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات نښې دي لقوم یعقلون دپاره د هغه قوم چې د عقل نه کار اخلي
ومن آیاته او د نخو د دلائل د قدرت د الله رب العزت نه او د دلائل د توحید نه ان دا خبره ده تقوم السماء والارض اسمان والارض ازمکا بامره په حکم د الله سره ثم اذا دعاكم بیا راوبلی تاسو لره دعوتا په یو اواز سره من الارض د ازمکنا اذا په هغه وخت انتم تاسو به تخرجون چې راوځي با تاسو به د ازمکنا راوځي